یو سړي یو جینۍ خوښه ده وړوکوالي کې لیدلې ده یا د تره د ماما وغیره ښځه ده د لور ده او د ده خوښه ده هغوی وله نه ورکوي په دې جینۍ باندې تعویض کولی شي مسلې ته موږ دی چې یاره دا د ما سره نکاح وکړي او دا د ما ته غاړه کېږي دا نکاح دا کولی شي دا تعویض دی کولی شي چې دا جینۍ ما ته غاړه کېږدي د ده خوښه ده او هغه غاړه نه ږدي هغه لیکلي دي دا تعویض کول حرام دي دا تعویض حرام دي وی ولې وی یوې په تپي مقرر یوې جینا سره نکاح کول ضروري خبره نه ده دا نی بلې سره دی وکړي که نه بلې سره دی وکړي ها دوا ځان له غوښتی شي که ځان له څه وظیفه کوي دوا کوي چې خدای ماله دا وکړي زما طبیعت دې سره لګي نو دوا وغیره کولی شي خو تعویض په هغه جینۍ نه شي کولی په هغې سره د دې نه چې جایز مقصد دی چې یاره دا ما سره نکاح وکړي د دې دپاره نه شي کولی چې دا مجبوره شي نو د دې دپاره نه شي کولی نو پالک تعویض د کوم ځای نه راغی چې پالک مین دی او تعویض کوي دا لک پالک مینتیا لا څه شی دی چې دا نن سبا دا پکې د کوم ځای دا لک باندې مینې د دې دپاره وظیفه د کوم ځای نه راله چې ملا ورته وایي پلان کې آیات وایه پلان کې آیات وایه ویمه وامه ځکه نه چې بیا دی وایي په دې خو نه دي چې دا ناجایز دي چې د الله نومونه کږئ هغه کسان پرېږده بایکاټ دې وکړه عالمان هغه ځای ذکر کوي چې د الله نوم په ګناه کې استعمالوي نو د الله دغه مرداره خوري او دا خلک چې وله ورکوي دا مرداره ده او دا کار حرام دی او د کفر خطره ده پکې یو سړی مخې ته خنزیر پروت دی دی مجبوره نه دی اده ته پته ده چې دا حرام دی اده به بسم الله وی عالمان وی دا کافر دی دا هندو دی د غورغوشتو سوچ پکار دی فکر پکار دی دا چې کمدنو خلق لګیاوي او بس تعویزونه دي دا دي او هغه دي ټول خلق پارس دی پسې لګېدلي دي چرته یو نیم تعویز داسي چې هغه وي یاره تبی ده او ټوخی دی او یا جبی ده او دا نور ټول چې کمدنو دا نور ارامیتوبونه کوي دا حرام دي او که استاد یاره پلانکي سره زما ړه لګېدلی دی او زما غلطه دغه نشته دی او ما چې داسې مونږ ته یو داسې دا غونته کې وظیفه وښیې که نه داسې غونته کې او ځان به عاجزه جز کي استغفار ووایه زر ځله وایه استغفار ووایه چې دا د اراده دې کړې ده دا من شوې دې باندې توبه وباسه ګناه دا وایه دا کار نه کوي یو راغی ما ته لګیا ما ته څه وایي زه په خبره هم نه پوهېدم دا یې چل دی که نه دا یې چل دی د لرې نه یې خبره راواغسته ما سره دومره وخت نشته الله دې خوشحاله که په کوڅه کې ولاړ یو زنانه ځي راځي خپل مقصد زر وایه ویره داسې ما یې ګوره داسې خبره ده لنډه خبره درته کوم زر سل ځله استغفار وایه 500 ځله درود شریف وایه او محمد له زور ورکوه چې خدای پاکه دقه ځای کې وایه چې الله زما د مینه په نبي علیه السلام کې دا کوزه ما ته نه کنه جی ما نه کنه پاسه د کوزه په ما باندې نه کوي مینته او ګناه په ما کوي مال کار ګوري زما په عمل نامه کې وسلی کله کیږي بیا رستو اوس که یو آیاتی یا یو ټکی او پاغي کې اثري اوس دو مسلمانان دي یا دو ملګری دي ځان له خپل ملګرتیا د ورولي د سړی او ملګری وي دي کنه او ملګرتیا ده او دو د یو بل نه جدا کم دا جایز دي حرام دي کنه وامتاز اليوم کوا چې کومه د الله تعالی په تقدیر کې لیکلې وه پښتانه وایي رشتې په اسمان کې کیږي بس چې کومه لیکلې وه د الله تعالی نه د خیر د حیا د عزت پورې سلمان لا جایز نه دی